بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يشبهه شيء ماتن وی لا يشبهه شيء. شارح راغه غ تعبیر کوي ویلې چې لا يماثله شيء، لا يماثله شيء. صفات سلبیه شروع طالب اوس په سلک د صفات سلبیه کې درتا څه شی ذکر کړي؟ دا ذکر کړي چې لا يماثله. یو داغی صفات سلبیه نه دا دی چې د الله تعالی مشابه نشته دی. الله تعالی لا يشبهه شيء، د الله تعالی مشابه څه شی نشته دی. هیڅ شی د خدای تعالی سره مشابه نشته. د دې لا يماثله په ځای باندې لا يشبهه په ځای باندې لا يماثله راوړه. داغي وجه دا ده چې مشابهت بالکل د عقل نه بعید دی. مشابهت بالکل د عقل نه بعید او لري دی، او دا مماثلت د عقل سره عقل لک شان یو څه منی. خبره کوم درته، مماثلت عقل یو څه لک شان منی. نو چې منی نو چې د ویل چې لا یماثله الله تعالی سره مماثل څوک نشتا، نو د مشابهت نفی تینا هم وشولا او د مماثلت نفی تینا هم وشولا. خدا د دې لپاره موږ تاسو ته دا خبر پیژندل پکار دي چې ځل موږ تاسو مماثلت او مشابهت او پیژنو چې مماثلت چاته وي او مشابهت چاته وي. طالب مشابهت تاسو ویلي دي کافیه شریفه کې درته دا شیان تیر دي. المبنی و مناسبه مبنی الاصلی التخادمی درته دا وضاحت کړی دی چې مناسبت مشابهت مشاکلت څه شیان دي دلته دا چاته ویل کېږي. نو مشابهت عبارت ته د اشتراک الشیئین فی وصف خاص. مشابهت چاته وایي؟ اشتراک د دو شیئینو دی فی وصفنا په یو وصف خاصه کې. دو شیان سره په یو وصف خاصه کې شریک وي دي ته مشابهت ویل کېږي. نو مشابهت بیا تاسو ویلی دي څو شیان غواړي. مشبه هغه شی د کوم شي چې ته د چا سره تشبیه ورکې هغه شی ته مشبه ویل کېږي. دوی مشبه به د کوم شي سره چې تشبیه ورکول کېږي. مشبه به د کوم شي سره چې تشبیه ورکول کېږي هغه ته مشبه به وایي. درېمه وجه د شی بیا هغه وجه مشترکه په مابین د مشبه او د مشبه به کې دې تسویل کېږي. وجه د شی بیا ویل کېږي او چا هغه وجه متکلم معتبره کړي. لکه موږ او تاسو وایو زید کل اسد، نو دا زید مشبه ده او اسد مشبه به ده. درېم وجه د شی بیا ده. وجه د شی په بیس کې څه شی ده؟ الله شجاعت ده کنه وشوا. او سلورم شی طالب پچا کی پاغه تشبیه کی یا په مشابهت کی هغه ادوات د تشبیه وی. دا څه شی وی؟ نو چهار کله تاسو دا خبره او پیژندلا چې مشابهت عبارت ده د اشتراک د شیئین نه فی وصف خاص. دو شیان دی او بل سره په وصف خاصه کې شریک وي، نو دا د عقل نه ډیره بعیده ده چې او شی د الله تعالی سره په اوصافو کې شریک شي. ولی ځکه اوصاف د الله تعالی اجلا او اعلا دي د چانه دا اوصاف د مخلوق مو اوصاف لري او الله تعالی مو اوصاف لري. او د الله تعالی اوصاف اعلا دي او اجلا دي د هغه اوصافونه چې کوم اوصاف په مخلوق کې دي. پدیزی باندې ان شاء الله تاسو پوه شئ. لکه موږ تاسو فرقونه کړی دي کنه. ګوره علم الله تعالی لري دا غم صفات ده.
او علم طالب بندگانو ته ثابت دی، نو د بندگانو هم صفت دی، خو علم د الله تعالی صفت دی، خپل حیثیت لري. او علم چې دی دا د بنده صفت دی، خو خپل حیثیت لري، حیثیتونه سره جدا دي، بیل بیل دي. که علم مخلوق ته ثابتو نو هغې به خپل حیثیت وي، او که علم الله تعالی ته ثابتو د هغې به خپل حیثیت دي. او حیثیتونه مونږ ویلو چې صفات الله تعالی قدیم دي او صفات د بندگانو طالبه څه شی دي؟ دا حدیث دی، داسې پسې راځه. علم د الله تعالی محیط دی، علم د بنده محیط نه دی، همداسې راځه پسې. قدرت کې هم مسله دغسې، سمع او بصر کې هم مسله دغسې ده. نو د الله تعالی سره په یو وصف خاصه کې څوک شریک نشته دی. که مشارکت که تاسو ته ښکاري نو دې ته مشارکت اسمي وایي. لکه الله تعالی علم دی، بنده عالم دی، کنه الله تعالی علم دی، بنده عالم دی. علم د الله تعالی صفت هم دی، علم د بنده صفت هم دی. خو دلته مشارکت راغلی، ته مشارکت اسمي وایي. دا ځان ته خبره ده. دویم طالبه مماثلت ده. مماثلت چاته ویلی کیږي؟ وی د مماثلت دو معناګانې دي. علماء دو معناګانې ذکر کوي. یوه معنا د مماثلت بمعنى الخاص، یو مماثلت بمعنى العام. مماثلت عند المناطق اشتراك الشيئين في الماهية النوعية یا فی الحقیقت النوعیه، هر تعبیر چې کوي. دو شیان د یو بل سره څه شی وي؟ شریک وي، خو په چا کې؟ په ماهیت نوعي کې، په حقیقت نوعي کې دواړه سره شریک وي. لکه زید او عمر، د زید او د عمر په درمیان کې سره مماثلت ده. ولی ځکه دا زید او عمر دواړه د یو بل سره شریک دي په ماهیت نوعي کې. زید هم او حیوان ناطق دی کنه، او دغه رنګ عمر هم څه شی دی؟ حیوان ناطق دی. دواړه انسان کې سره شریک دي، انسان حیوان ناطق. او په اصطلاح د اهل کلامو کې مماثلت اشتراک الشیئین فی الاوصاف. مماثلت دوی اشتراک د دو شیانو ته وي په اوصافو کې. بیا دغه معنا دا معنا د مشابهت. دا معنا د چا ده؟ مشابهت ته ورسېدي ور باندې. یعنی په دغه معنا باندې مماثلت او مشابهت به یو معنا. مشابهت هم اشتراک د شیانو په اوصافو کې، او مشابهت مماثلت هم اشتراک د شیانو په چا کې؟ اوصافو کې. بیا خو معنا یو شو. خو دلته دا معنا نه ده مراد ښه د اهل کلام وال. دلته معنا مراد د چا ده؟ د منطقیانو. اشتراک الشیئین دا څه شی شو؟ فی الماهیت. دریم طالبه مجانست ده. مجانست چاته ویل کیږي؟ اشتراک الشیئین فی الجنس. دو شیان د یو بل سره په جنس کې شریک دي، دو نوعی دي، او دوی په ماهیت جنسی کې سره شریک وي. لکه انسان او فرس، دا شریک دي په چا کې؟ په حیوانیت کې. نو په هر جنس کې دوی سره، هر جنس کې متاسویل جنسونو د پاره مقسام ویلو کنه منطق کتابونو کې. تیرو جنس قریب او جنس بعید او جنس ابعد او جنس ابعد الابعد. او چې دو شیان د یو بل سره شریک په جنس کې وي عامه ده. که جنس قریب وي، که جنس بعید وي، او که ابعد الابعد وي. خو هر یو چی وي، و چې په دې هر یو جنس کې یو شی د بل شي سره شریک نو دې ته څه ویلی کېږي؟ مجانست ویلی کېږي. وشوه انسان او فرس دا سره شریک په چا کې دي طالبه؟ په حیوانیت کې دي کنه. نو د انسان او د فرس په درمیان کې موږ تاسې وایي مجانست دی. دریم بل طالبه مشاکلت ده. مشاکلت اشتراک الشیئین فی الشکل. اشتراک د شیئینو په چا کې؟ دو شیان د یو بل سره شریک دي په چا کې؟ په شکل کې. شکل کې یو بل سره شریک دي. دې ته څه شی ویلی کېږي؟ د دې دپاره مثال داسې دی طالبه کنه، د مشاکلت دپاره چې یو شی د بل شي په شکل باندې وي. یو رقم کوزی وي پخوا، داسې وړوکې غوندې سر به وکم خیالي که نه، داسې وړوکې سخکوری به یې لرو ده. د هغې شکل ته چې تا کتلې نو هوبهو شکل یې د منګي و، غټ منګی نه. نو د دې دواړو په درمیان کې سره څه شی وه؟ مشاکلت. دې ته مشاکلت ویلی کېږي. یا د مشاکلت د پاره مثال طالب مونږ او تاسو دا پیش کوو کله نا کله که ستاسو خیال وي د جوارو کې یو شی کېږي، جوارو کې د دې وږو په ځای باندې یو خو هغه چې کوم وږی کله د دې وږو په ځای باندې یو بل شی نښتی داسې سپین غوندې توروالی هم پکې سپین هم پکې. که تاسو د هغې رنګ ته وګورئ نو رنګ یې اوبه د خټکي په شان اکثرا ګل خټکیان نه
نو دې ته څه شی ویل کېږي؟ مشاکلت ویل کېږي. یو شی د بل شي په شکل باندې وي. اوس دې ځکه مراد طالب څه شی دی؟ لا یشبهه شیئا، نو مراد مماثلت ده او مراد ورنه اشتراک الشیئین ده فی الماهیت النوعیه. بجا کې هم پیژند مماثلت. لا یشبه شیئا څه معنا؟ د الله تعالی سره مماثل څوک نشته. د مماثلت څه معنا؟ یعنی د الله تعالی سره په ماهیت نوعی کې څوک شریک نشته. په ماهیت نوعی کې ور سره څوک لکه زید او عمر چې په ماهیت نوعی کې سره شریک و چې هغه انسانو، نو د خدای تعالی سره هم دغه په ماهیت نوعی کې څوک شریک نشته دی. دا معنا د چا د مماثلت. تاسو د عبارت ته وګورئ نو وضاحت کوو. ای لا یماثلوه، د الله تعالی سره مماثل څوک نشته دی. نو د مماثلت لپاره موږ څو معناګانې وویلې؟ دو معناګانې کنه. اما اذا اريد بالمماثله الاتحاد في الحقيقه، که مراد د مماثلت نه طالب څه شي اتحاد فی الحقیقت چې نو بیا خو ظاهره ده. دغه مماثلت چې دا اوس مونږ وویلې بیا خو ظاهره ده. ولې؟ ځکه د الله تعالی سره نه څوک په حقیقت نوعی کې شریک شته دی او نه په حقیقت جنسی کې. قطعی دلایل په دې باندې چې دغه ذکر دي. الله تعالی سره څوک هم په دې کې شریک نشته دی، نو بیا خو صحیح ده. واما اذا اريد بها كون الشيئين، او کچری اراده کړی شي په مماثلت سره کې دل د شیئین په داسې حیثیت سره چې ودریږي او په ځای د بل، یعنی دو شیان په یو صفت کې سره شریک وي او دا یو د بل په ځای باندې په دغه صفت کې ودریدي شي، صلاحیت لري هر یو د دې دواړو نه د هغې شي چې صلاحیت هغه بل لري. دا معنا ده. مطلب دا دی چې الله تعالی کې صفات دي که بنده کې هم دغه شان موجود شي او دا بنده هم دغه صفاتو د وجه نه داسې صلاحیت ولري، نو داسې نشي کېدلی. که د مماثلت نه دا معنا شي چې کوم صفات الله تعالی کې دي او په بنده کې هم دا صفات موجود شي او بنده ودرېږي په ځای د باندې، نو داسې نشي کېدلی. ورته وایي واما اذا اريد بها كون شيئين بحيث يسد احدهما، که چیرته اراده شي په دې سره کون د دوی شیئینو په داسې اندازه سره چې هغه ودریږي یو د دې دواړو نه مسد الاخر. سمانا ای یصلح كل واحد منهما، چې صلاحیت لري هر واحد د دې دواړو نه د هغه څه چې صلاحیت بل لري. نو بیا دا معنا هم نه د صحیح. ولی فلأن شيئا من الموجودات لا يسد مسده في شيء من الاوصاف. یو شی د موجوداتونه دا صد مسد د خدای تعالی نشي جوړېدلی په چا کې؟ په اوصافو کې. فإن اوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك اجل واعلى مما في المخلوقات. دا هغه نه چې کوم صفات په چا کې دي؟ په مخلوقاتو کې دي. بیا ځکه ان الله تعالی صفات اعلی دي وجل دي. دا صفاتونه چې کوم صفات په چا کې دي؟ په مخلوقاتو کې دي. بحيث لا مناسبه بينهما، تر دې چې دوی په منځ کې سره څه شی دی؟ مناسبت هم نشته. حتی ان الاشتراک بینهما لفظیون لاندې ناکت وایي. که کوم اشتراک راغلی نو اشتراک یعنی الله تعالی ته علم ثابت دی، بنده ته علم ثابت دی، نو دا محض څه شی دی؟ اشتراک لفظي دی. مسله باندې تاسو پوه شولئ طالبه که پوه نه شوئ؟ اوس دې ته راشئ. قال فی البدایه، دی اوس په دې سره دلیل د دې پیش کوي چې د الله تعالی او د بنده د صفاتو په درمیان کې ګوره کوم مناسبت نشته دی. ښه صفات د الله تعالی چې دی هغه اعلی دي. نو قال فی البدایه، په دې باندې پوه شه چې علم دا ځان سره یاد کړي. دا ځای تاسو ته ډېرو شیانو کې پکار راځي. په دې باندې پوه شه چې ان العلم منا موجودنا، علم زمونږ نه هم موجود دی. څه معنا؟ یعنی موږ هم علم لرو، مونږ هم علم. خدا علم زمونږ چې دی موجود دی، خو عرضنا زمونږ علم چې دی دا عرض دی یو، او علم محدث دی. محدث دا معنا چې حادث دی. یو وخت داسې و چې دا علم نو، بیا یو وخت علم را پیدا شو، نو علم موجود و او حادث و. بلې ته ګوره وجائز الوجود، یو علم زمونږ نه جائز الوجود دی، موجود دی او جائز الوجود دی. جائز الوجود څه معنا؟ یعنی ضروری الوجود نه دی. دا معنا نه چې خامخا دی وي. دریم ويتجدد في كل زمان، او تجدد راځي په دغه علم کې فی کل زمان، نوې را پیدا کیږي.
فلو اثبتنا العلم کاوس مون ثابت کو علم الله تعالی لرا نو لکان موجودنا نو وی با علم د الله تعالی موجودا یو وصفتا قدیمه دوا التسشوا عرض وکنه او حادثو دلته صفت قدیمه ده التجایز الوجود صفت الله تعالی بواجب الوجود وی علم د بنده يتجدد في كل زمان او علم د الله تعالی چې دی و دائما دائم دی من الازل ازل تاسو ته بل ما ولي چاته وي جميع ازمنه ماضیه ودا نو ازل دی دائما من الازل الى الابد تر ابد پوری دی دا معنا ابد چاته وي جميع ازمنه اتیه وتا جميع ازمنه ماضیه ازل او جميع ازمنه اتیه څه شی نو علم د باری تعالی چې دی دا ازلی او ابدی دی نو فلا يماثل علم الخلق بوجه من الوجوه نو مماثل نه دی علم د الله تعالی د چا سره د علم د مخلوق سره په یوی وجه د وجوه سره هم یعنی د الله تعالی او د مخلوق د علم په درمیان کې په یوی وجه د وجوه سره مماثلت هم نشته ده څه شي نشته طالبہ پوښوي علم دا خو تنها یو نمونه ویل کنه تنها د علم نمونه ویل نو دا خبره به تاسو په ټولو صفاتو کې کوي چې صفات الله تعالی مشته دي او صفات د چا مشته د مخلوق مشته د صفاتو د مخلوق او د صفاتو د الله تعالی ترمن دغه فرقونه دي دا علم یو نمونه دغه صفات ویل چې علم ګوره زمونږ شته واسه شه دي عرض علم زمونږ شته حادث دی علم زمونږ شته جایز الوجود دی علم زمونږ شته تجدد پکې راځي علم د الله تعالی شته هو صفت قدیمه ده صفت ده ګوره صفت تاسو ته مخکې دا وضاحت ما وکړه ګوره د مخلوق د علم سره قید د عرض ولګو او د الله تعالی د چا سره د صفت سره چې د علم دغه صفت ته ګوره قید د عرض ونه لګو تنها صفت دی ویلې او دا مخکې وضاحت تاسو ته ما کړو چې د صفت به معنی العرض نه ولیک صفت بمعنى العرض واخلو نو علم د الله تعالی چې د عرض کنو باری تعالی به وګرځي محل د چا د عوارض او باری تعالی محل د چا نه دی د عوارض نه دی نو علم د الله تعالی صفت دی صفت تعبیر وکوي عرض نه او صفت بدلته په معنا د عرض نه علم د الله تعالی صفت دی او بل قدیم دی حادث نه دغه رنګ طالب څه شي دی جایز الوجود نه دی واجب الوجود نه تجدد پکې په کل زمان ناراضي بلکې څه شي دی دائم دی من الازل الى الابد ازلی دی او طالب څه شی دی ابدی دی فرقونه او پیژندل د صفاتو د مخلوق او د صفاتو د چا دلته یو نقطه تاسو ته بل وایم تاسو راشي دا کامره وره د ذکر او قبل ذکر دلته ستاره خو سردار دی هم دي چې ما طالبانو طلبه سره ولنده دا دلته تعبیر د چا درته کړو طالب د شرک تعریف یې درته کړو الترازی مشارکت تعریف درته کړو دلته چیرته د عثماني د خو پانه کې راکې ته مې پیدا کړ مشارکت عبارت ته د دینا چې دو شیان سره شریک وي په یو شي کې دو زوات سره شریک وي په چا کې او د دې دوه زواتو په دغه شي کې خپل حصہ معلومه نو دې ته سوې لیکي مشارکت شرکم دې ته ویل کېږي شرک دې ته چې دوه کسان په صفت کې سره څه شي شریک وي ها او د هر یو په خپل حصہ معلومه چې کله تاسو شرک او پیژنده چې شرک دی ته ویل کېږي چې دوه کسان په یو شي کې سره شریک وي او په دې یو شي کې د دوه خپل حصہ معلومه خپل حصہ مثلا دا یو موبایل دی او دوه کسان پکې شریک دي 500 روپے پکې یو ورکړي او 500 روپے پکې بل ورکړي نو دې ته ویل کېږي شرکت او دې دوه ته شریکین وای او دې کړنې ته ویل کېږي شرکت صحیح شو
نو په شرک کې دا خبره ضروری ده چې دا دوه کسان به شریک پچا کې وي په دې یو شي کې وي یو شي کې وي دې ته شرک ویل کېږي. نو چې دا اساس تاسو ځان سره یاد ک طالبہ دا نن سبا د علم الغیب په مسله باندې تاسو ته ما ویلو چې کوم غوبل شروع ده او خلک داسې بې ځایه ټاپې په مسلمانانو باندې لګي او کافرانو مشرکان ورته وایي چې د علم الغیب د الله تعالی صفت ده او د خدای تعالی خاصه ده او فلان او که څوک مخلوق ته علم الغیب ثابتوي نو په دې باندې څه شي کیږي کافر کیږي او په دې باندې مشرک کیږي. دا بې ځایه به تحقیق ټاپې چې روانې دي نو د دغه ټاپو د پاره تاسو دغه عبارت د بدایي ځان سره نوٹ کړئ. بدایي مولا صاحب وایي چې مونږ هم صفات لرو خدای تعالی هم صفات لري خو د خدای تعالی د صفاتو یو حیثیت ده او د مخلوق د صفاتو بل حیثیت ده. هم دغه علم تراشي علم د الله تعالی صفت هم ده او علم د بنده صفت هم ده. نو چې علم د الله تعالی صفت چې قدیم ده ازلی ده حدوث پکې ناراضي صفت ده د الله تعالی ازلی ابدی صفت ده واجب الوجود ده او علم صفت ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم او د نور انبیاء کرام هم و چون کې نبی علیہ السلام بنده ده حادث ده نو دغه صفت د علم چې د مبارک لري نو دا صفت پم څه شي وي عارض وي یو طالب څه شي وي حادث وي جایز الوجود وي څه شي ضروري الوجود باندې تجدد به پکې راځي په کل مکان څخه مخلوق ده نو څنګه مخلوق ده نو صفات مخلوق دي څنګه چې د دې هم دغه صفات هم دي نو څنګه چې بندگان دي هم دغه صفات هم دي نو چې هر کله اړخونه جدا شول چې د الله تعالی د صفاتو یو حیثیت شه او د بنده د صفاتو بل حیثیت شه نو اوس تاسو ته ما وویل چې شرک ماده د چا غواړي د مشارکت غواړي چا غواړي نو یو سړی به په صفت د علم ثابتولو مخلوق ته هغه دوران کې مشرک کیږي چې هغه وایي چې علم د الله تعالی هم شته او علم د نبی علیہ السلام هم شته لخو علم د الله تعالی قدیم دی صفت علم د نبی علیہ السلام هم قدیم دی علم د الله تعالی صفت دی د دم صفت دی علم دغه ازلی دی د الله تعالی او علم د نبی علیہ السلام هم ازلی دی علم د الله تعالی واجب الوجود دی علم د نبی علیہ السلام هم واجب الوجود دی علم د الله تعالی ازلی ابدی دی علم د نبی علیہ السلام هم ازلی ابدی دی نو که په دقه اړخونو باندې چا قول کوو دې صورت کې د څه شي کیږي مشرک کیږي. ولی شرکت د چانه عبارت د اشتراک الشیئین اشتراک الشخصین فی شیئین دو کسان سره شریک وي پچا کې په یو شي کې یو شی نو یو شی کله جوړیږي چې کله د الله علم هم قدیم کې او د هم قدیم کې نو او شی یو شي علم د الله تعالی ازلی کې او علم د نبی اسلام هم ازلی کې نو شی یو شو شرکت دغه ته وای علم د الله تعالی ازلی ابدی کې علم د نبی اسلام هم ازلی ابدی کې علم د الله تعالی قدیم کې او علم د نبی اسلام هم قدیم کې نو دغه صورت کې په دغه حیثیت باندې څوک علم نبی اسلام ته ثابتې نو دا به مشرک وي. اوس طالب چې یو قدیم ګڼي او بل حادث ګڼي یو ازلی ګڼي او بل ازلی او ابدی نه ګڼي یو جایز الوجود ګڼي او بل واجب الوجود ګڼي نو شته د اشتراک نو چې اشتراک نشته نو شرک د کوم راغی مسلې تاسو پام نه دا خاصه دا هوا غزي دا صاحبان خان دا چرته کوم کتاب کې دوی بلیدلی چې علم الغیب د الله تعالی خاصه ده او کوم مخلوق ته چا ثابت کړي په دې باندې دوی مشرکی کې نور دې ته ګوري نه چې استغفار لک شرک کو پیژنه چې شرک چاته وای او تر ازلک دا توفیر وکړي چې د علم د الله تعالی او د علم د مخلوق څه فرق دی په خپل منځ کې سره چې کله دې دا توفیر وکړه د لانجې نه خپل وځي دا کم خلک ګوره دا د غیلی کلی دی غالبا چې د رحمانیه فتاوا کې دي کنه پیغمبر یو کې مالی دلیو یو کې شته الته دالی کلی دی ګوره منګ او تاسو خداوی چې علم د نبی له سلام علم د الله تعالی دا محیط استغراقی دی په هر یو شی باندې نه دلته دوی لیکلي دی وای کې او سړی په دې باندې قول کوي چې علم د بنده هم محیط دی علم د بنده هم څه شی دی او استغراقی علمي غني سو کوئی غني نه استغراقی خو کبیا هم وای څوک د علم استغراقی غني وعقیده په دې باندې چې ګورغه علم استغراقی د الله تعالی علم ذاتی او علم استغراقی د بنده د علم ذاتی نه دی بلکې څه شی دی عطا من الله ده یعنی په دې ټولو شیانو باندې علم د تخدې تعالی ور کړی دی نو بیا مرته مشرک نشي وایي غلوی وکړه افراط کړی دی خو لیکن مشرک ورته نشي ویلی ولی ځکه شرک ماده د چا غواړي طالبه
نو چې د الله تعالی او د بنده د صفاتو په درمیان کې دی وی چې بحیث لا مناسبتهم بینهما، اس مناسبت نه لري د الله تعالی او د بنده صفاتونه. نو چې بنده ته کوم صفات څوک ثابتې غزان ته صفت دی او خدای تعالی ته ثابتې غزان ته صفت دی، نو شرک د کومه راغی؟ مسئله باندې تاسو ورسېدلئ. داسې ډېرو شیانو کې چې دا نن سبا خلکو ورته شرک وایي که نه، تاسو چې دا د شرک تعریف یاد کړئ او د خدای تعالی د صفاتو لحاظ مو په ذهن کې پروت وي او د بنده د صفاتو لحاظ مو په ذهن کې پروت وي، نو بیا دا مشکلات ته منځ ورکېږي. په دې موږ تحقیق کړی او د علم الغیب مثلا بیان کړی او مفیده ځکه وه که نه چې یو اول تحقیق یو شی او دویم تحقیق بل شی او دریم تحقیق بل شی. نو دا درې تحقیقه چې بدل شول مختلفو اول لهجو کې. اول قطعی تحقیق دا و چې ګوره د بریلیت د پاره وي څو اصول دي. اول اصل دا دی چې دوی عقیده د علم الغیب لري انبیاء ته، دا اولنې اصل. دا تقسیمونه مقسمونه پکې نه، چې چا عقیده د علم الغیب ساتله نو هغه مشرک. بیا چې کله دا وضاحت منګه وکړو نو دویم تحقیق راغی. نو دویم تحقیق دا راغی چې علم الغیب دوه قسمه دی، لغوي دی او اصطلاحي دی. لغوي بندگانو ته شته دی، اصطلاحي ورته نشته. صحیح شو؟ نو دا لغوي او اصطلاحي تحقیقونه که دوی کوي هغه خپله خبره تاسو ته ما کړې وه چې لغت چاته ویلی کېږي او د لغت تعلق د مرکب اضافي سره شته او که نه شته، هغه ځان ته خبرې دي، موږ د لانجو پسې نه ګرځېږو. خو که بالفرض د لغوي او اصطلاحي نه دوی تعبیر په دغه فرقونو سره کوي چې دا کوم دلته دي چې دا علم د مخلوق چې دی نو دا په یو حیثیت باندې دی او علم د مخلوق څه شی دی په بل حیثیت باندې دی او علم د خالق په بل حیثیت باندې، خو لانجه په منځ کې شته نه. او کته مطلقاً دا وایي چې رسول دغه عقیده لري نو داسې غلو افراط دی. دا مسله تاسو دا ډېره پیچلې مسله ده طالبه، تاسو ته هغه سر کې ما ویلي پیچلې ځکه ده که نه هېڅوک د دې شي په منځ کې فرق نه کوي، بس ګرم بازار دی. لکه علم د مخلوق ته علم الغیب نه وایي، انبا او اخبار او اطلاع به ورته وایي، دا ټول وایي د کتابو کې هم لیکلي. اوس دومره فرق دوی نه کوي چې وسړی انبا خو د علم سبب دی، علم خو مسبب دی که نه، اخبار خو د علم سبب دی، علم خو مسبب دی، اطلاع د علم سبب دی. طالبان د اطلاع په وجه علم راځي، د اخبار په وجه علم راځي. لانجه خو په اطلاع او اخبار او انبا کې نه ده که نه، هغه خو هر څوک مني چې الله تعالی خپل پیغمبر ته اطلاع کړې ده. خو لانجه په دې ټکي کې ده چې دا بعد الاطلاع کوم شی راغی دې ته څه شی وایي. په دې اطلاق د علم الغیب کېږي که نه؟ نو موږ ویل چې او کېږي تقریبا د 80 نه بره تفاسیرو په اطلاق د علم الغیب کړی دی. د خضر علیہ السلام باره کې چې راځي چې وعلمناه من لدنا علما، قرطبي، ابن کثیر وغیره دي ټولو لیکلي دي علم الغیب. نو د مخلوق په علم باندې اطلاق د علم الغیب کېږي. خو که ته اوس وایې چې هلکه هو علم الغیب خو د الله خاصه وه او ته وایې د مخلوق علم باندې هم اطلاق د علم الغیب کېږي، نو دا خو شرک راغی. نو موږ وایو تا شرک نه دی پیژندلی. علم الغیب چې د الله خاصه وه هغه د خدای تعالی صفات ځان ته دي، دغې حیثیت ځان ته دی. او کوم صفت چې مخلوق ته ثابت دی نو دغې حیثیت څه شی دی؟ ځان. دا ته چې د کفر او شرک تاپې لګې نو تا د مخلوق او د خالق د صفاتو په منځ کې فرق نه دی کړی. که تا کله د مخلوق او د صفاتو د مخلوق او د خالق د صفاتو په منځ کې فرق وکړه چې د الله صفات ځان ته دي او د مخلوق صفات ځان ته دي او په فرق قایل شولې، نو بیا څوک د شرک تاپې نه وایي. د چا دا که یو څوک بیا داسې وایي چې دا په کم حیثیت دا صفت خدای تعالی ته ثابت دی او په همدغه حیثیت بنده ته هم ثابت دی، نو بیا رښتیا کافر دی. او چې حیثیتونه دي جدا کړه او شپه ورځ یو سړی لګیا چغې وهي چې وسړی دغه مراد دی، دغه غرض دی، دا مقصد دی، په خپله خولې لګیا دی دا چغې وهي چې دغه غرض دی، او ته بیا هم وایې چې مشرک. نو خو بیا دا چا خپله مسله ده، سرزوري ده که نه. کوم سړي نه وی اوبه وړې وه نو خلک پسې کته ګرځېدل چې چېرته به غریبه روان وي راوبې نیسو که نه. نو یو مسۍ راغی هغه پورته منډې وهي اوبو کې بره. چا ورته ویل چې خدای دې غر که هغې کته وړې ده اوبو به کته وړي او ته پسې بره منډې وایې. زه بره ځکه منډې وم چې ابۍ سرزوري وه کېدای شي بره تللي. هغې به په ژوند سرزوري کوله، خلکو به یوه خبره کوله او هغې به بله ویله. نو دا سرزوري که ته کوې نو دغه سرزوري خو بېله مسله ده، په حقیقت بېل شی دی. دا ځای ځان سره داسې یاد کړي لکه بسم الله په ډېرو ځایونو کې تاسو ته په کار راځي. قال فی البدایة ان العلم منا موجود، علم زمونږ نه موجود دی خو عارض، او علم زمونږ نه موجود دی خو محدث دی، جایز الوجود دی، یتجدد فی کل زمان. نو فلو اثبتنا العلم که چرته موږ ثابت کړو علم صفت د الله تعالی د پاره نو لکان موجودا، دا صفت د الله تعالی به موجود شي، صفت قدیمه بشي، واجب الوجود بشي، دائما من الازل الى الابد.
نو فلا یماثل علم الخلق بوجه من الوجوه، الک علم د الله تعالی په یوې طریقې د طرق سره د علم د مخلوق سره مماثل نه ده. شر لقاید ذکی ځان سره وای چې لا یشبهه شیء، د الله تعالی صفات د مخلوق د صفات سره اس مماثلت نه لري. خلاص الله تعالی خپل صفات او د مخلوق څه شي دي صفات دي کنه یار، د عبارت بدوی نه کتلای. نو فقط صرح بأن المماثلة عندنا انما يثبت بالاشتراك في جميع الاوصاف. پدې موږ تصریح وکړه چې مماثلت زموږ په نسبت باندې دا ثابتيږي بالاشتراك في جميع الاوصاف حتى لو اختلفا في وصف واحد انتفت المماثلة.